دا د 9 مئی کال 2023 پیښه ده، کومه چې د تورې ورځې په توګه هم یادېږي. په دې پیښه کې نه صرف قومي املاکو او ودانو ته په بشپړه توګه د مظاهرچیانو د لاسه زیان رسېدلی و، بلکې ځینې کلتوري نښې هم ورانې کړې شوې دي. په کوم کې چې د ریډیو پاکستان پېښور د مودو راسي ډېر په زیار راجمع کړې شوي تاریخي اوازونه، کم چې د موسیقۍ او د ډرامې په صورت کې ډیجیټل آلاتو د لارې خوندي کړي شوي وو، هغه هم بې درکه شوي دي. د اردو ډرامو تعداد ما تاسو ته وویل چې د 500 نه تقریبا زیات دی. د هغې نه علاوه تقریبا 19,000 هغه سندرې چې زموږ په سټوډیوز کې دلته کې ریکارډ شوي دي، او د هغې یو تاریخ موږ سره تقریبا د 1963 نه په ریکارډډ شکل کې هغه را روان دي او تر دې دمه پورې دغه سلسله جاري ده. د هغې نه علاوه بیا موږ سره اردو پریزرف دی، د هغې نه علاوه موږ سره پښتو پریزرف دی، چې پریزرف مطلب زموږ دا دی چې په هغې کې زموږ ډاکومنټریز شامل دي، په هغې کې فیچرز دي، په هغې کې ټاکس دي، په هغې کې انټرویوز دي، په هغې کې سیمینارز دي. دغه هر څه موږ سره په ریکارډډ شکل کې موجود وو. که یو خوا په 9 مئی د ریډیو پاکستان د آډیو لایبررۍ نه خوندي کړې شوي ډیجیټل آله بې درکه شوې ده، خو بل خوا د اداري سټیشن ډایرکټر اعجاز احمد وینا ده چې دغه ورک اوازونه بیا راجمع کولو دپاره هڅې پیل کړې شوي دي. د هغې وخت نه تر اوسه پورې ریډیو پاکستان پېښور، آل انډیا ریډیو پېښور او بیا د 47 نه پسې ریډیو پاکستان پېښور د دې سیمې ډېر زیات خدمت کړی دی او دی کې تفریح ورکړې ده او دی کې معلومات ورکړي دي. دی په هر وخت کې که هغه د امن وخت او که د جګړې وخت نو په دواړو کې دی د دې سیمې او د دې ملک ډېر زیات خدمت کړی دی. ریډیو پاکستان په هر حالت کې نه صرف د نظریاتي اساسو ترویج کړی دی، بلکې هر سخت وخت کې ولس ته د پیغام رسانۍ ذمہوارۍ هم ترسره کړي دي. په دې هکله د ریډیو پاکستان سینیئر پروډوسر سردار اعظم لرا صدا سی وایي که موږ د ریډیو پاکستان صرف ذکر کوو نو ریډیو پاکستان ته د خیبر پښتونخوا یا دبستان ادب چې کوم د خیبر پښتونخوا ادب دی د هغه نه ته لرې که نو تا سره نه شاعر شته، نه تا سره سازنده دی، نه تا سره فنکار دی، نه ادیب دی، نه لیکوال دی. ځکه چې دا ټول حساسه چې راغونډ شوی دی چې کوم ته د پښتو تاریخ وي نو هغه ریډیو پاکستان راغونډ کړی دی. ځکه چې د ریډیو پاکستان پېښور تاریخ د پاکستان د آزادۍ د تاریخ نه زوړ دی. دا خو 6 مارچ 1935 کې ریډیو پاکستان جوړ دی او پاکستان په 14 اگست 1947 کې آزاد شوی دی. نو د 14 اگست 1947 کې د 13 اگست او د 14 اگست د منځنۍ شپه چې کوم پیغام یا ته ورته چې خوشخبري زموږ قوم له ورکوي یا د ریډیو پاکستان مایکروفون دی چې په هغه باندې لیکلي وقولو للناس حسنا. که هر څو د اورکې ورسې د بیا راجمع کولو هڅې پیل کړې شوي دي، ولې د وړاندې په شان معیار به هیڅ کله پوره نه کړی شي. که هر څو احتجاج د جمهوري اقدارو تر مخه حق ګڼلی شي، خو ولې بیا په احتجاج کې قامي ودانو او ورسې ته زیان رسول جرم ګڼلی شي.